بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 28 رمضان 1441 هجری به مطابق 21 مئی 2020 بروز جمعرات د سعودي عرب تازه خبرونه. دا لومبه خبر چې کوم دی دا په سعودي عرب کې د اختر په باره کې دی. د سعودي عرب سپریم کورټ دا خلکو ته دا اپیل کړی دی چې تاسو د جمعې فرض د سپومې د کتلو کوشش وکړئ او چې چا سره مستند شواهدي هغه خپل سره د گواهانو هغه نږدې چې کوم چا سره عدالتي کومه علاقه کې هلته ورشي او خپل بیان ریکارډ کړي. دا دویم خبر چې کوم دی دا د متحده عرب امارات په باره کې دی چې متحده عرب امارات حکومت دا اپیل کړی دی عوامو ته چې څه کال تاسو ماشومانو له عیدي مه ورکوئ. د دې غټه وجه دا ده چې دې ذریعې سره نوټونو د کرنسي نوټ په وجه سره دا ماشومانو ته دا وایرس منتقل کیدی شي. نو دا په دې وجه څه کال تاسو ماشومانو له عیدي مه ورکوئ. دا دریم خبر چې کوم دی دا د ویډیو د وایرل کېدو په باره کې ده. په مکه کې 18 کسان سعودیانې ګرفتار کړي دي حکومت. د دې وجه دا ده چې دوی خپل پروګرام کړی او د هغې پروګرام ویډیو ته میډیا باندې شیر کړې ده او حکومت چې کوم دی دا پابندي لګولې ده چې د 5 کسانو نه زیات نه جمع کیږي. نو د دې کسانو تلاش وکړو او دا 18 کسان یې ګرفتاران کړي دي. دا څلورم خبر د سعودي د غل په باره کې دی. په القسیم ریجن کې یو غل چې کوم دی سعودي هغه به د سپایانو په جامه کې د پولیسانو په جامه کې به د غیر ملکیانو په رهایش باندې ورغی او چې هغې سره به کوم نقدي وه پاسپورټ و په هغې باندې به تشدد هم وکړو او هغې سره چې کومې پیسې وي نو هغه به یې هم واغوستوي. نو غیر ملکیانو خپل شکایت درج کړو تاڼه کې. نو پولیسانو چې کوم دی شرطې والو تفتیش شروع کړو په زر تر زر یې هغه سعودي ګرفتار کړو. پنځم خبر سعودي عرب کې د کوړو سزا ختمه شوه چې مخکې به چا څه جرم وکړو نو هغې نه به کوړو باندې به یې وهله نو هغه سزا اوس ختمه شوه. د دې په ځای به اوس هغې د جیل ورکېږي یعنې قید کېږي به او جرمانې به لګي په هغې باندې. سعودي عرب انډیا ته د ټول نه زیات تیل فراهم کوي. په اپریل په میاشت کې سعودي عرب انډیا ته د ټول نه زیات تیل فراهم کړي دي او عراق هم په دې روسته پاتې کړی دی. دا شپږم خبر چې کوم دی دا د توکلنا ایپ په باره کې دی. سعودي حکومت د ماشومانو دپاره چې د کم د 15 کالو نه کم ماشومان دي د هغې دپاره توکلنا ایپ جاري کړی دی. د دې فایده صرف ماشومانو ته دا ده چې کله مور پلار یا بار ځي ډېر ضروري کاري نو دوی ځان سره بوتلی شي او دا آنلاین به دا ایپ چې کوم دی د دې په ذریعې سره هغې د حکومت نه اجازتنامه راغستی شي. دا هغه پاس نه دی چې کوم وزارت داخله جاري کړي خلکو ته. د سعودي عرب په ریاض ښار کې د کرونا نوي مریضانو تصدیق شوی دی. د بت په ورځ باندې چې کوم نوي مریضان چې کوم تصدیق شوی دی د هغې تعداد 2691 دی. نو دا و د سعودي عرب تازه ترین خبرونه. ستاسو د قیمتي وخت ډېره شکریه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.